اجرا په سلسله کې مونږه د مرکبي توصیفي اجرا شروع کړې و. نو دې کې نن قاعده داره چې کله یو اسم نکره وي او د نکرې نه بعد کې بل نکره راشي نو دا په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. لکه ګوره رجل عالم، نو رجل نکره ده او د نکرې نه بعد بل اسم نکره راغلی چې عالم دی، نو دا موصوف صفت جوړیږي. ګوره رجل شو اسم نکره ده، نو دا سو موصوف، دا موصوف شو. او عالم اسم فاعل دی، اسم فاعل دی که هو ضمیر مستتر دی، نو دا شبه جمله اسمیه شو. څه شو؟ شبه جمله اسمیه، نو دا صفت شو. موصوف سره صفت خپلنا مرکبی توصیفی شو. بل قاعده داره چې کله د بعد از نکره جمله، یعنی په یو کلام کې اسم نکره راشي او د نکرې نه بعد کې جمله راشي، د جمله کې تعمیم دی که جمله اسمیه وا که فعلیه وا او که شبه جمله وا، نو دا به موصوف صفت جوړیږي. لکه دې مثال دا وګوره، جاء رجل يخاف اخوه، جاء رجل يخاف اخوه، نو په دې جمله کې دا جاء فعل دی، جاء فعل، رجل اسم نکره ده کنه، رجل اسم نکره ده، نو ګوره دا موصوف دی. دا موصوف پرې جوړیږي چې د دې نه بعد کې سره راغلی جمله راغلی. ګوره دا یخافو فعل شه، یخافو فعل، دا اخوه نه دی، دا مضاف مضاف الیه دی، اخ مضاف، دا هو مضاف الیه شه، نو مضاف سره د مضاف الیه خپل نه فاعل شه د فاره د دی فعل، فعل سره د فاعل خپل نه دا صفت شه د فاره د موصوف ښه، داغه موصوف. نو موصوف سره د صفت خپل نه رجل الموصوف دی کنه، او دا یخاف اخوه ولا صفت شو، نو موصوف سره د صفت خپل نه دا بیا فاعل شه. څه شي شه؟ فاعل شه د فاره د دی فعل، نو فعل سره د فاعل خپل نه جمله فعلیه شو.